أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. سورة حامیم والسداء 13 نمبر آیات. په دې 13 نمبر آیات کې هغه خلکو د پاره یره ذکر کیږي چې کوم خلک د آسماني کتاب او د آسماني وحي د آسماني نظام مخالف دي او دې تر قدر په نظر باندې نه ګوري. مخکې مونږ ویلو چې کله مسلمانان په ترقۍ کې روان شو او د دوی عمر خطاب رضی الله عنه هم ایمان راوړو، امیر حمزه رضی الله عنه هم ایمان راوړو. نو ظاهري صورت دا و چې اوس مسلمانانو سره په زور باندې مقابله کول مشکل دي. نو بیا د هغې نه بعد صلح جرګې شروع شوې. نو په دې جرګه کې اولنۍ جرګه چې کومه شوې ده نو دا عتبه ابن ربیعه کړې وه او په خانه کعبه کې دې ناست یو طرف ته خپل خلکو سره ناست، نبي علیه السلام بل طرف ته ګوټ کې ناست یوازې. دوی خپلو خلکو ته وویل چې زه ورځم د کس سره خبره کوم که په رضا باندې دې قرار شي د خپل تحریک پرېږدي نو موږ ته به ګټه فایده وشي، د غټ مزاحمت نه به خلاص شو. نو هغوی اجازه ورکړه، دی ورغی نو سره کېناست. نو دې چې کومې مشورې ورته ورکړې عتبه ابن ربیعه هغې کې دا و چې که سرداري غواړې موږ تیار یو خو تحریک پرېږده. که ته ډېر کمالداره کېدل غواړې چې مالدار سړی په دنیا کې ثابت شي موږ ټول مالونه تا ته راجمع کوو هغې ته جوړ یو. که د عربو بادشاهي غواړې نو موږ دې ته تیار یو خو د خپل کار پرېږده وه، ځکه چې ته د بوتانو مخالفت کې دې په وجه به موږ کې بې اتفاقیان نه رالې او به موږ کې دننه بدګمانیانې پیدا شولې، انتشار راغی. نو که ته د اسلام خبره پرېږدې نو په کفر باندې موږ ښه اتفاق راغلی دی، دغه شان به پاتې شو. نبي علیه السلام ته دا صورت د اول سر نه واله دې ځای نه پورې واوره چې فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. نو عتبه ابن ربیعه راپاڅېد، نبي علیه السلام په دې خوله باندې لاس کېښود، ویل بس او دی ویل د الله نه ویرېږه په دې قوم رحم وکړه چې د عادیانو او سمودیانو شان چل پې ونه کړي. یعنې په دې مضمون باندې هغوی هم پوهېدل چې که د دین مخالفت کېږي نو دغه شانتې به کېږي. نو الله تعالی وایي ورته ووایه چې فإن أعرضوا که دوی مخ واړه فقول نو ورته ووایه انذرتکم زه یاروم تاسو لره صاعقة د یو عذاب مثل صاعقة عاد وثمود په شان د عذاب د عادیانو او سمودیانو. صاعقه هغه شی ته ویل کېږي چې انسان بېهوشه کړي او دغه بېهوشي کله په یو تیز هیبتي اواز سره هم کېدی شي، په یو بل آسماني عذاب سره هم کېدی شي. نو دې ځای کې د صاعقه نه مراد عام عذاب دی، هر یو عذاب چې انسان باندې دومره سخته راولي چې بېهوشي کړي ومړېږي، دغه صاعقه ده. نو ویل دې ته ووایه چې د عادیانو سمودیانو غونده کې د عذاب باره کې تاسو باندې یېرېږم چې دا به ته راځي. عادیان او سمودیان ځکه یاد لو چې عادیان او سمودیان دا دواړه هلاک شوي دي. نو د دې خبرې ته اشاره شوله چې به تاسو به داسې عذاب راځي چې هلاکېږئ به، هسې به کړېږئ نه، مکمل به ختمېږئ. او دویمه دا ده چې عادیان او سمودیان طاقتور خلک، زورور خلک او په خپل طاقت او زورورتیا باندې به نازېدل. نو چې کله پیغمبرانو دعوت ورکړو دوی نه مانو، هغوی ورته د عذاب خبر ورکړه چې عذاب به در باندې راشي. دوی ویل دا به څوک چې زموږ غونده کې طاقتور خلکو مخې ته راشي په موږ عذاب راولي، داسې به څوک. نو هغې نه بعد دوی هلاک شو، عذاب پرې راغی. نو به د عادیانو سمودیانو په ذکر کې چې نور قومونو په ځای باندې دا ذکر شو. دې مضمون ته اشاره ده چې قریش د خپل زمانې طاقتور خلکو، جنګي خلکو او په خپلو جنګونو طاقتونو باندې ډېر سخت نازېدل. په دې به فخر کوو چې په جنګونو کې زموږ دومره خلک مړ شوي دي، دومره خلک مړ شوي دي. په دې باندې خپله کومه چې کېناسته فخر به کوو، بحثونه به کول. او واقع چې دوی جنګي خلک هم په جنګونو کې ډېر ماهر هم. نو دې ځای کې دې مضمون ته اشاره شوه چې تاسو که څومره طاقتور شئ او بهادر شئ خو د عادیانو سمودیانو غونده کې تاسو نه یئ چې هغوی ته دي چې تاسو هم ښه په اسانه باندې به تاسو هم لاړ شئ، هلاک به شئ. همدغه وجه وه چې بیا په بدر کې د دوی مشران ووژلی شو، ژوندي ګرفتار شو او دغه زور د دوی کېنولی شو او دغه دوی چې په کوم څه باندې نازېدل هغې څه کار ورنه کړو. اذ جاءتهم په هغه وخت چې راغله دوی ته، اذ جاءتهم الرسل په هغه وخت چې راغله دوی ته پیغمبران،
اوس د دوی د عذاب وجه ذکر کوي چې د عذاب په وجه راغی څه وجه څه ګناه یې وه څه جرم یې و آیا الله تعالی په داسې عذاب راوستی که نه مخکې نه دوی خبر کړي وو حجت یې پرې تمام کړی وو نو اوس د هغې بحث دی الله تعالی هغه وخت چې راغله دوی ته پیغمبران من بین ایدیهم د مخکې نه ومن خلفهم د وروسته نه مخکې وروسته کې کنایه دې خبرې ته چې خپله ډېره خواري پرې وکړه او دا داسې کېدی چې فرض کې خپل قوم کې به خپله ورورۍ کې سړی هلاکېږي خرابېږي او سړی سهار ماښام منډې وایي هر ټایم ځي خواري کوي چې دغه مشکلاتو نه یې وباسي نو دې ته خلک مخکې وروسته وایي چې بس مخکې هم نه منډې والې وروسته نه منډې والې یعنې هره خواري کوله هره لاره اختیار کړې وه نو داسې د پیغمبرانو هم د دې د خلکو د اصلاح دپاره هره لاره اختیار کړه ډېر محنت یې وکړو مخکې د وروستو راتللو مطلب دا ده چې هره طریقه باندې دوی ته دعوت ورکړو او دعوت یې دا و چې الله تعبدو الا الله تاسو به عبادت نه کوئ بغیر د الله نه د الله نه بغیر به د بل چا عبادت نه کوئ دې نه معلومه شوه چې ټولو پیغمبرانو د توحید په عبادت دعوت ورکړې ده او د شرک په عبادت نه ټولو پیغمبرانو منع کړې ده ځکه دغه مخکې ټولو پیغمبران چې کوم دي هغې به دا جمله خلکو ته ویله چې الله تعبدو الا الله نو کوم څه چې عبادت ویل کېږي دا به خاص الله دپاره بل چا دپاره اختیارول دا شرک کې راځي په هغې کې طواف نظر او دغه شان د چا په نوم خیرات کولو چا په نوم باندې عبادت کول دا ټول عبادت قسمونه دي نو که د الله نه بغیر بل چا دپاره شي دا به شرک کې راځي او که د الله دپاره شي بعینه عبادت به شي قالو دوی ویل لو شاء ربنا که خوښه وی د رب زمونږ لانزل ملائکة نو نازلې کړي به فرشتې دا د کافرانو اعتراض شو په پیغمبرانو باندې بیرته دې خلکو ایمان نه راوړ او بخپل طاقت باندې نازېدل نو په ظاهره باندې د پیغمبرانو جواب یې کاوه دې دپاره چې کوم سیده خلک مخلصه خلک چې هغه مطمئن کړي چې د پیغمبرانو وانه وړي نو خلکو ته یې وویل او پیغمبرانو مقابل کې خپل اعتراض یې وړاندې کړو چې موږ ستاسو پیغمبري ځکه نه منو اگر که تاسو سره معجزې در سره دي تاسو سره آسماني کتابونه هدایت در سره دي دا ټولې خبرې په خپل ځای شته دي لیکن موږ تاسو ځکه نه منو تاسو انسانان وئ او که الله زموږ هدایت غوښتلی نو موږ ته یې فرشتې رالېږلي تاسو به یې نه رالېږلی نو زموږ دغه سوال شو موږ ایمان نه راوړو د دې سوال جوابونه ځای په ځای تېر شوي دي مخکې تېر شوي دي او د هغې خلاصه دا ده چې که فرشتې راشي نو اوس وایه فرشتې په اصلي شکل کې راځي که په انساني شکل کې به راځي که په اصلي شکل کې راشي تاسې برداشت کولی بیا نه شي ځکه جبرائیل علیه السلام نبي علیه السلام یو ځل په خپلو سترګو باندې ولیدو نبي علیه السلام فرمایي چې 9.5 وزرې وي او بالکل دا خلاق داسې په خپلو وزرو کې راپټه کړې وه نبي علیه السلام بېهوش دومره غیرتي بهادر انسان بېهوش هغه کس چې د سوریختو پهلوانانو عمر قوت او صلاحیت او بهادري لرله نو یو عام انسان چې فرشته په اصلي شکل کې وي نو څه حل وي نو په اصلي شکل کې خو نه برداشت کېږي ښه که دا په انساني شکل کې راشي نو بیا نو په انساني شکل کې چې راغله او انسان شو خو ته بیا زړه سوال کوي چې دا پیغمبر نه ځکه نه دلته خو انسان دی فرشته نه ده که هغه وایي زه فرشته یم ته وایې چې د انسان په شکل کې څنګه وي نو بیا به نه مني بیا به زړه سوال شي درېیم جواب یې دا ذکر شوی دا مخکې تر شوی دی چې په ځمکه باندې کوزې فرشتې نه اوسېږي انسانان اوسېږي نو ته انسان پکار دی او انسان ځکه پکار دی چې د انسان چې کوم ضروریات دي کومې مجبورۍ دي کوم عادات دي نو هغه به ته د هغې نه زده کړې اوس فرشتې چې ځمکې ته راشي ځمکې فرشتې خوراک نه کوي ته به ترې خوراک څنګه زده کړې فرشتې هېڅ قسم روزګار نه کوي هغوی چې کوم دي نو هغه نوراني مخلوق دی هغه خوراک والا نه دي نو اوس ته به د هغې نه د خوراک چل د روزګار چل څنګه زده کړې دغه شان د کې د معیشت چل به دې څنګه زده کړې هغوی په خپل منځ کې جګړې لانجې کنجې نه کوي خاطر به دارالقضا د قضاوت پیسري به څنګه زده کوي چې خلک څنګه لانجې کوي او څنګه پیسري کوي بیا او بیا څنګه توبه وباسي او څنګه الله تعالی ته واپس کېږي ځکه فرشتو نه غلطي هم نه کېږي توبې ته هم ضرورت نه راځي نو په دغه طریقه باندې د سړي بوده سمون نه خوري فرشتې ودونه نه کوي غم خادۍ نه کوي د هغې نه متسن چرې زده کوي د سرت نه زده کېږي نو خبره بل شان کېږي نو هغه سمون نه خوري او دویمه دا د آدم علیه السلام نه راواخله د دغې زمانې پورې ټول انسان پیغمبران انسانان راغلي اوس ته کوم اعتراض پیدا شي چې اوس فرشتې انسانان دي نه چې د مخکې نه خو انسانان وو نو اوس ولې فرشتو ته منتقلېږي نو دوی دغه اعتراض وکړ چې موږ ته د فرشتې نازلې شي او دې باره کې د پارسي یو بشعور متل هم دی چې خوی بد بانه بسیار چا چې خوی خراب وي بانې ورسره ډېرې زیاتې او پښتو کې خلک داسې مثال وایي چې که مونځ کوې نو مسلې ډېرې دي او که یې نه کوې نو بیا بانې ډېرې دي دوی ایمان نه راوړ دی یو داسې بانه راونیوله دې بانه کې د سره وزن نه خو بس راویې نیوله
عام طور خلک دغه شانتي کوي چې د اسلامي احکام سره نه لګي او کوم ځای کې د اسلامي احکامو نه مطمئن نه وي د در طبیعت خلاف د ظاهري ګټې تاوان ته پکې خطر جوړیږي نو ټیم کې د الله سوالات را وسپړول شي ډېر سوالات را جوړ کی نو فإنا بما ارسلتم به کافرون یقینا مونږ په هغه څه باندې چې تاسو را لګلې شوي یې کافرون انکار کوي نه منو ول چې کله تاسو پیغمبري باندې زمونږ اعتراض دی نو تاسو په خبرو زمونږ اعتراض شو تاسو په کتاب هم زمونږ اعتراض شو هیڅ نه منو فاما عاد حرج عادیان اوس د دومره بغاوت چې د پیغمبرانو د شریعت نه وکړو د سی بچ پاتې شو نو بچ نه دی پاتې شو تخویف اخروی د دنیا هم الله تعالی به د سی ګډه وډه کړی پیدا فاما عاد حرج عادیان فاستكبروا ځان لوی ګاڼو په لار د بزما کې بغیر الحق بنا حق باندې د پیغمبرانو نه ځان غټ ګاڼو او دغه شان د الله تعالی د آسماني کتاب او دین نه ځان غټ ګاڼو نو دغه ځان غټ ګڼلې نه حق دي ناجایز وقالوا او دیویل من اشد منا سوق به ډېر سخت زمنګ نه قوتن په طاقت کې د دې مطلب دا دی چې د سوق به زمنګ نه طاقت سیوای په موږ عذاب راولي او موږ دغه عذاب مخه نیسو بیا هم راشي کسي بسوک د دې مطلب دا و چې موږ دومره زورور خلک یو چې که درن عذاب په موږ راشي نو موږ مخنیوي کوي عذاب مخنیوي کوي طاقتور خلک په خپل ظاهري قوتونو باندې نازیدل خپل جسم باندې خپل افرادي قوت باندې مالی قوت باندې وسایل چې کوم ورسره په دې غرونو کې چې کوم ګټې سوري کړي دنه په آبادی جوړې کړي وي هغه باندې نازیدل چې دې ته بسنګ عذاب دنه راشي به محفوظ ځای کې عذاب دنه سره ګوري څنګه برانه وسی نو خپل طاقت دلیل کو به خبره باندې چې په موږ باندې څوک عذاب راوستي نشي د زمانہ کې هم ځنې خلک د سوي چې کله سم مصیبتونه رواني توپانونه سیلابونه د باس وتا سوور چې د قدرتي ابتونو سره مقابله روانه ده چې دوی بس خیر والله عالم خدای الفاظ ټیک نه د غلط الفاظ نو دغه دعوی وکړه په دې باندې ډاډه شو زمون طاقت سیوا دي الله تعالی وی اولم يروا ادوی نه ګوري خپل طاقت باندې خطا کیږي نو دې نه ګوري ان الله الذي جقن الله تعالی هغه ذات خلقهم چې دوی پیدا کړلی هو اشد منهم قوه هغه ډېر سخت دی دوی نه په طاقت کې کدی ځانو د طاقت وخت کاریږي نو دې غریلا نو ګوري چې دومره موږ طاقتور خلک چا پیدا کړو خو الله پیدا کړی نو الله به سمره طاقت وري په خپل باندې جواب کې دیش پلندوي جواب وکړه چې یاره ته خپل باندې طاقت وري نو چا پیدا کړی خو الله پیدا کړی نو چې الله پیدا کړی هغه سمره زیات طاقت وري چې څنګه د انسان پیدا کړی دی نو دغه ټیم کې د مسله حل کې د خدا شیطان خطا کړیو شیطان دغه ترته پام کا ولنه چې اصلاح نشي وکانو او دیو بی آیاتنا زم آیاتونه باندې یجحدون انکار کوونکی دا الله تعالی د آیاتونو نه سوچ انکار وکاو نو بیا وسره سچر وش فارسلنا عليهم نمغ راولګل په دوی باندې ریحا حوا سرسرن تیزه فی ایام نحسات فغورز سپیروک نحسات سپیرو ورځ ته ویل کیږي د ځګن کې مسله ده چې یاره آیا په ورځو کې سپیری ورځي که نه تا خبره شوه سپیرواله د کوم ځای نه جوړیږي آیا په انسانانو کې په نورو مخلوقاتو کې په ورځو کې سپیری که نه نو په دې باندې احکام القرآن د مفتی محمد شفیع صاحب حزب حامس کوم چې په عربي کې چاپ دی هغې به یو تفصیلي مضمون پرې لیکلی دی د هغې ټولو خلاصه دا ده چې په ورځو کې سپیری نه په میاشتو کې نه په کلونو کې نه په انسانانو مخلوقاتو کې سپیره نه د سپیرواله چې پیدا کېږي د په عملونو کې د نه سپیروالی نو اوس دا خلکو عملونه سپیره او مخکې تاسو خبرې کارونه ولده نو هغې وجه باندې چې دوی سپیره و نو هغې عملونو په وجه باندې حالات پې هم سپیره راغلو نو د دې ورځو چې کوم نسبت د نحسات شوی دی دا نسبت مجازي دی اصل کې د دوی عملونه سپیره خو د بدو سپیرو عملونو انجام په دې ورځو کې ولیدو نو دا نحسات شو او ځینې علما یې معنا دا کړله چې فی ایام نحسات په هغه ورځو د مصیبت کې چې نحسات په معنا د مصیبت سره واخلې بیا خو پکې څه سوال پاتې نه شو ولا مسله حل شو نو دغې په تیزه هوا راغله محدثینو لیکلي دي چې د دوی باندې چې کله دا جرمونه سیوا شو د پیغمبرانو دومره ښکاره مخالفت یې وکړو او دغه دعوت به چلاو چې که دا پیغمبران وین فرشتې به وي د اعتراض وکړو دویم دا چې د عذاب نه یارې موږ څومره زورور خلک یو موږ ته به عذاب څه ووایي او ډاډه شو په دوی باندې الله تعالی سخته خشکي راوسته باران پې نه کېده 3 کاله مسلسل خشکي وه 3 کالو نه بعد بیا په دوی باندې تیزه هوا راوالوتله او دا هوا 2 ورځې جاري وه دا د شوال میاشت وه او د بود په ورځ باندې دا هوا شروع شوه د یو بود په ورځ باندې د بل بود ورځ پورې وچرېدله
او انتهایی تیزه هوا وه. دا هوا دومره تیزه وه چې انسانان به چتوله مخامخ د غر سره به ویشتل او ټوکړې ټوکړې به اچول. دغه شان ونې به راوښکلې، یو تیزه هیبتي هوا وه. په دې طریقه باندې دوی مړه شو. الله تعالی وایي لنذیقهم، دې دپاره چې موږ اوس کو په دې باندې عذاب الخزي، عذاب د رسوایي په الحیات الدنیا، په ژوند دنیا کې. دا دنیاوي حال شو چې د اسلام مخالفت او د دین او د شریعت مخالفت دنیا خرابوي. نو الله تعالی وایي موږ اوس کو په دې باندې عذاب شرمونکې د دنیا ژوند د دنیا، په دنیاوي ژوند کې به شرمونکې عذاب به اوس کو چې دغه حال شو. ولعذاب الاخرة، او عذاب د آخرت اخزر ډیر شرمونکې دی. دا تخویف اخروی شو. اول تخویف دنیاوی و، دا دویم تخویف اخروی دی چې په آخرت کې هم دوی بچ نه دي. دنیا کې دا کومې هوا چې وجري دي ګزارلي دي غرونو سره وشتلي دي، دغه لاسه هوا د قیامت کې د دوی عذاب نور هم سخت او شرمونکی دی. وهم لا ينصرون، او د دوی سره به هېڅ مدد نه کېږي. نو د اسلام په مخالفت په وجه باندې د کفر په سبب باندې د دوی لپاره دوه تخویفات ذکر شو، تخویف دنیاوي، تخویف اخروي. منځ کې یو بل ژوند بل هم شته، هغې ته برزخي ژوند وایي. نو چې کله دنیا خرابه شوه، آخرت یې خراب شو، د هغې ذکر راغی، نو منځ کې برزخي د قبر ژوند په خپله معلوم شو چې بس هغه به دغه شان شنو. نو قرآن کې خو چونکې اختصار دی، نو چې څومره الفاظ لګي نو او معنا پکې ډېر راګیره شي، نو قرآن دغه انداز اختیاروي. نو دې وجه باندې برزخ پکې دې ځای کې ذکر نه شو. لیکن د قرآن د نور آیاتونو نه، د احادیث متواتره نه دا مسله معلومیږي چې په قبر کې عذاب یقیني ثابت دی. دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده، او د دې نه منکر هغه د اهل سنت والجماعت د مقدس عقیدې نه بهر خلک دي چې څوک عذاب قبر نه مني. واما ثمود، حج ثمودیانو، دا خو د عادیانو حال و چې د هوا په ذریعه باندې به دغه طریقه ووجلی شو. قیامت کې به الله نور هم ذلیله کوي. او حج ثمودیانو فهدیناهم، نو موږ هدایت کړی دوی ته، لار هم ښودلې وه دوی ته د پیغمبرانو په ذریعه. فاستحبوا العمى، نو دوی خوښ کړو ړوندوالی، یعنې جهالت یې خوښ کړو، علی الهدی، په هدایت باندې. هدایت نه مراد دین دی، شریعت دی. نو دوی خپل جهالت او گمراهي د دین او د شریعت نه زیاته غوره وګڼله. فاخذتهم، نو ونیوه دوی لره صاعقة العذاب الهون، نو ونیوه دوی لره هغه چغې د عذاب الهون چې سپکونکې وه، بما کانوا یکسبون، په سبب د هغه چې دوی کړي وو.